پر یو سړی باندې حج فرض نه وي دی حج ته ولاړ سي یا یو څوک روپۍ ورکړي دی حج ته ولاړ سي یا یې کمپنۍ یو سرکار یو پیکج ورکړي دی حج ته واستوي نو دا سړی حج وکړي واپس راسي پر ده خو حج فرض نه و وروسته بیا څه موده وروسته دغه سړی سرمایه‌داره سو الله مال و دولت ورکوي نو آیا پر ده باندې اوس بل حج فرض ده او که یا دی به دوم واره حج ته ځي که به نه ځي ولې ځکه چې دی کم آمخته حج ته تللی و هغه خو پر ده فرض نه و د مال دولت نه درلودی بل چا واستوی یا کمپنۍ واستوی یا سرکار واستوی یا یو داسې پیکج ورته میلاو سو نو دا حج وکی رالی اوس خو ده پیسې پیدا کړلې نو آیا پر ده باندې حج فرض ده او که یا یو ورور دا پوښتنه کړې وه نو اوس به راسو جواب ته چې کم سړی یعنې پر ده باندې حج فرض نه و نو دی حج ته ولاړی نو اوس به د ده نیت ته ګورو چې د نیت څنګه تړلی و چې کله د احرام تړی نو د احرام په څنګه نیت باندې وتړی که چیرې د داسې نیت تړلی و چې د نفلي حج باندې احرام یې تړلی و یعنې نیت د نفلي حج کړی و نو چې بیا د حج وکړي واپس رالی الله ده ته مال و دولت ورکوي نو دی به دوه مار بیا حج ته ځي که چیرې دا فرضي نیت تړلی و یعنې حج فرضي باندې داسې احرام یې تړلی و نو د حج وکړي واپس رالی نو بیا الله ده ته مال و دولت ورکوي نو بیا پر ده باندې بل حج فرض نه ده بیا به دی دوه مار حج ته یعنې پر ده فرض نه سي دی دوه مار حج ته ولاړ سي او که چیرې مطلق یې د داسې نیت کړی و احرام یې تړی د حج صرف حج یې ویلی و چې نیت یې داسې مطلق حج ویلی و نه نفل ویلی و نه فرض ویلی و یعنې مطلق بس حج نیت یې تړلی و احرام یې وتړی یعنې نیت یې د حج کړی و نو هغه بل چا استولی ده د حج وکړي واپس رالی بیا ده ته الله مال و دولت ورکوي نو بیا هم پر ده باندې بل حج فرض نه ده چې دی دوه مار ولاړ شي حج ته دغه که ثواب دپاره ځي خو کلای شي پر ده باندې بل حج بیا فرض نه ده که چیرې خالي ما درته وویل که چیرې د نفلي حج نیت تړلی و نیت ده د نفلي حج کړی و احرام یې تړی دلته نیت ده دا وویل چې د نفلي حج نیت کوم بیا که چیرې بل چا استولی وي یا خپله تللی وي نو واپس راسي بیا الله ده ته مال و دولت ورکړي بیا پر ده باندې بل حج هم شته بل حج به هم کوي که نفلي حج نو کړی مطلق حج ویلی و یا فرض حج نیت تړلی و که څه هم بل چا استولی وي دی مال دولت نه لري د حج وکړي واپس رالی کور ته څه موده وروسته یو کال دوه کاله بعد الله مال و دولت ورکوي الله پیسې ورکړلې بیا پر ده باندې بل حج فرض نه ده دا په دې کتابو کې فتاوی هندیه صفحه نمبر 219 جلد نمبر 1 او دغه رقم فتاوی شامع صفحه نمبر 480 جلد نمبر 2 او دغه رقم بنایا شرح هدایه صفحه نمبر 144 جلد نمبر 4 او دغه رقم مجموع الانهر صفحه نمبر 280 جلد نمبر 1 په دې کتابو کې داسې لیکلي دي که د نیت د نفلي حج کړی و بیا واپس رالی الله ده ته مال و دولت ورکوي نو دی بیا څه کوي بیا به دی بل حج هم کوي یعنې حج پر ده باندې فرض ده بل او که چیرې د نیت د فرضي کړی و یا یې نیت بس مطلق حج ویلی و نه فرضي ویلی و نه نفلي ویلی و احرام یې تړی بس خالي الحج کوم نو بیا که چیرې دی واپس رالی الله ده ته مال و دولت ورکوي نو بیا هم پر ده باندې بل حج نسته که نفلي ویلی و د نفلي نیت یې کړی و د حج نفلي حج بیا به بل حج کوي